تاسو یې راله جوړې کې خاوند خو مې د کټ بندیوان دی هغه خو په ژبه م چاړه ګونګا دی او نیره بچي تپوس کوي او پالج هم واخلې او پالج هم وهلی دی دا زیار ته چوغو تو ډېر لرې نه رالې مانګړ نه دا ما ته چې دی نو یو بل نه مې تپوسونه وکړل نو راته یې وښوده تاسو خو ټلیفون هم کړی و که نه او ټلیفون مې کړی دغه سلامونه علف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بېوسه خلکو سره امداد جاري ساتلی دی داسې ډېرې زنانه چې ډېر زیات مجبوره وي نو بیا خپلو کتونکو ته وړاندې کړو زه همیشه دا خبره کوم چې زمونږ د وس نه بار وي دا زنانه دا مانګړ نه راغلې ده نوخاره مانګړ نه خپلې بېوسۍ بېکسۍ بېسوکې غریبۍ دې ځای ته راوستې ده خاوند یې ګونګا خو هم دی او پالچ هم واخلې دي درې یې پېغلې لوریانې دي ژوند د ډېر د کړمو سره دی ما ته اوس چې انټرویو کوله نو خیر غواړي د خپل دغې خاوند لپاره زه دلته ذکر کوم د عبدالله صاحب زموږ یو ورور دی هغه وي زما نوم ماله خو یو 1500 روپۍ هغه ګونګیانو له رالېږلې وې چې په هغه کور کې هغه خویان دي او 3000 روپۍ یې بل یو زنانه له رالېږلې وې موږ ورلېږلي دي او چې کله رالې نو ذکر به کوي ولې چې موږ ورته وایو چې دعا ورته وکړه هغه ورور کله هم نه وي چې زما نوم ماله خو بیا خو هم زما اړه کې وسوسه وي چې یو سړی مطمئن وي ګران کتونکو لوی اختر را روان دی موږ سره په زرګو کونډې دي د قربانۍ غوښې غواړي داسې چې اوس وي او وایي چې زمونږ په ذریعه باندې قرباني کوي او دا غوښې دې ورکړي نو د اختر په ورځ مونږ کور کې نه وو هغه غوښو ته ناست وو اور هم ترې راته وکړي وي ډېر خلک مونږ دفتر ته راځي او ډېرو پسې مونږ کورونو ته رسوو او د زړه زور هم ښه زیات دی الحمدلله د الله په مهربانۍ سره نو په دغې کې مونږ انکار نه نو ګرانو کتونکو دغه زنانه دغه تورسرې دلته کې راغلې ده مور یې خپله قیصه وکړه دې خلکو ته څنګه راغلې مور بس دغه شان راغلی یم چې دغه شانتې څوک را سره د امداد نشته دی او بس دغه شان ګرځم یو ته وایم 100-200 راکړه بل ته وایم 100-200 راکړه چا را سره څه ده وړو د امداد وکړو چا را سره د نغدو امداد وکړو په دې روژه کې ما د خلکو خیراتونه راوړلي په خیراتونو ما هغه روژه تېره کړې ده زما د خاوند او زما د دغه د بچو تپوس هم کړی دی چې کنتور ته ورشو چې د دې ماښام څه شته او که نشته دی 3 لوریانې دي 3 لوریانې مې دي او 3 مې زامن دي هېڅ ټکه وکه نشته هېڅ هم نشته هېڅ هم تاسو ته نشته چې ما سهار چای هم نه رسېږي ما سهار چای په رب یقین کوه چې ما سهار چای نه زه ناره راغلی وه اوس څه ضرورتونه یې دغه ضرورتونه یې چې دواړه کمرې مې پرېوتې دي او هغه دواړو کمرو هغه کاغذونه مې ډک کړي دي هغه مې وړلي دي کچرو ته مې ورکړي دي د دې دغه له مې ورکړي دي دا دې باران کې راپرېوتې دا دې باران کې راپرېوتې تر اوسه پورې ما ته هېڅ قسم له امداد میلاو نه شو لکه دلته هم خیرانګل خبره دا ده که نه چې حکومت وایي چې دغه کم سیلاب راغلی یا باران شوی په دې کې موږ ضلعي انتظامي ته پیسې لېږلي دا پټواري له ځي او راځي د خدای د قهر نه ویرېږي د خدای تعالی بندګان شوکت پټواري له تلې او راغلې تلې ما د اړه اپریشن کړی دی زه د اړه نه تانګ یم دوایانې مې نشته دی او زه د پټواري پسې ځم او راځم او دوی زما خبره او راسره په ډډه ناړئ نشته حکومت سره څه نشته حکومت سره څه نشته نو تاسو دا څوک یې چې تاسو به ما سره امداد وکړئ د الله د رضا دپاره ما سره داسې امداد وکړئ چې ما له د دې کمرو پیسې راکړئ چې زه په چا جوړې کړم ځان له تاسو یې راله جوړې کړئ خاوند خو مې د کټ بندیوان دی هغه خو په ژبه م چاړه ګونګا دی او نیره بچي تپوس کوي او پالج هم واخلې او پالج هم وهلی دی دا زیار ته چوغو ده تو ډېر لرې نه رالې مانګړ نه دا ما ته چې دی نو یو بل نه مې تپوسونه وکړل نو راته یې وښوده تاسو خو ټلیفون هم کړی و که نه او ټلیفون مې کړه ما ته دا ماما زوی مې دی نو ده راته ویې راځه هغه ځای کې دی کور ګرانو کتونکو تاسو دغه مورکۍ خبرې واورېدې 2 کمرې یې په باران کې راپرېوتې دي
سامان مې ته ټول ګیر شوی دی، کټونه لوښي لرګي دا پکې ټول ګیر شوي دي. امداد له راغلی ښه هم. د دې رشتو میشتو د دې وادونو خبرې نه دي. بس خلکو سره بیا د هغه زنانه غب نه وي خو بس رابه نه کي دا به را نه کي. لکه هغه غربت را په مخه کړې ده، هغې ته د یو سلایي مشین ضرورت دی. مخکې زنانو خبرې کوم، دې ته د کمرو ضرورت دی. په دې لحاظ سره دې سره امداد وکړي، بې ځایه تنګوي. د رزق درک را کره نه لګېږي، نغدې نشته چې سبزي پې ځان له راوړمه، اوړه دانې را کره نشته. هېڅ هم نشته. ښه ګرانو کتونکو دغه نمبر د 0317 53 67 249 0317 53 67 249. زه ډېر خوشحالېږم چې چا سره د موبایل نمبر چې خپل هغه ورسره رابطه کوي. بیا هم په دې باندې زموږ د اکاونټ نمبر وي، په دې باندې زموږ ایزي پیسه نمبر وي. یو سړی غواړي چې ایلب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن رجسټر ادارې په ذریعه باندې قربانۍ وکړم، خلکو ته مې غوښې ورسي، ګرمي ده غوښې نه سارېږي، کور کور ته یې رسوم. بیا ویم دړه زور هم زیات دی او ژوند ختم دی، خو خدای پاک اختر ته ژوندي پاتې کړو. نو موږ وایو چې یاره الله شل کسو پکې خدمت وکړو. یتیمان دي را سره، یتیمان ماشومان دي را سره، هغوی هم غوښې خوري، هغوی له هم غوښې ورکړي. په دغې کې هم را سره کومک وکړئ، دې مورکۍ سره هم کومک وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.